په جامرود او په باړه کې د غریبانو او ضرورتمندو خلکو دپاره د فری میډیکل کیمپونو تابع شوې وه په کومو کې چې د نارینه او زنانه په زرګونو مریضانو د سترګو معاینې سره سره دوی له وړیا دوایانې چشمې او د دوی اپریشنونه هم وکړی شو. امیر خان بس په سترګو ګرد غوندې و هسې رڼا یې ښه نه کوله اوس دا هغه یې له وکړه ستنه یې له پکې وواله او بس صفایي مې له وکړه زه بس په ښه نظر ورته قسم ځکه چې ښه خلک ځکه یي چې بس الله دې رضا پوره کور کوي. شمس الدین افریدي جمعیت علماء اسلام تاسو له علم وي چې یو په سترګه کې غمی چې لګوي کم از کم लाख रुपए پر اخراجات پې کېږي او دلته مو 100% فری ټریټمنټ دی فری میډیکل کیمپ دی. بیا به کوم پیشنټ داسې وي چې هغوی د ټریټمنټ نه کېږي نو هغه بیا کراچۍ له مختلفو ځایونو له بیا دور ریفر کوي ولته به هغوی بیا ټریټمنټ کېږي. په باندې چې څومره 10 लाख نه والا تر 30 लाख پر اخراجات چې کېږي نو دا فاونډیشن والا به سپورټ ورکوي. دوله معلومات ډاکټر ریاض دو دلته رجسټر اپریشن یې وکړی د 220 کې 95% د غمو ولو او 5% چې کم د پردو ولو. حاجی محمد کریم احساس انسانیت فاونډیشن چې کوم تنظیم دی دا موږ سره راغی او الحمدلله ستا باندې چې کنه ډیرو خلکو علاج وسو ډیرو چې کنه اپریشن وشوي داسې زنانه مردانه ځوانان کشران مشران د دغه فری میډیکل کیمپونو نه هغه خلکو ته ډیره زیاته فایده ورسېدله کومو ته چې د سترګو په لړ کې ستونزې ورپېښې وې او د دوی د علاج وس نه و. محمد الله خان افریدي سنا پښتونخوا خیبر.